به موږ دا وایو چې زموږ په معاشره کې ډېر شیونه داسې دي چې موږ زموږ صوبه ډېره تذبذب ده، بل زموږ ضلع ډېره دغه ده، په هغې کې موږ سره ډېر زیاتیات کېږي او په هره شعبه کې چې کوم دی نو د پښتون حق والي کېږي. تاسو یو څو خبرې وکړې چې لکه مثال د عمران خان رهایي یا د عمران خان جیل ته تلل، دا د دې ملک او د قوم د ترقۍ سره ټیکول یا د دې ملک او د قوم ترقۍ ته نه کتل او هغه ته ترجیح ورکول، نو دا ټول نو غټ ظلم دی قوم سره. صحیح. که موږ وګورو نو زمونږ په هر بجټ کې پیسې پاسې وي، لکه دوی خو چې کله راغلل نو دوی دوه خبرې کولې چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، چې موږ الله ستا نه مدد غواړو، ستا عبادت به کوو. خو نه وعدې ورته دا نه وي چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای لاره موږ ته هغه نیغه وښیه که نه چې کومه لار باندې تا ته درتلو دی، او بیا وایي چې غیر المغضوب علیهم، او نه لار د هغې خلکو چې هغه منافقین او دغه. نو دا هغه منافقینو چې د قوم سره یو غټه دوکه وکړه او صرف د یهودیت او د نصرانیت هغه یو رول یې ادا کړ. بل دا خبره ده لکه څنګه چې تاسو وایي چې لکه مثال په اتم میاشتې کې لکه په ګورنمنټ اف پاکستان د چارسدي په دغه کې په هسپتال کې نو لشته نو خشته نه بچته او کرونه روپۍ نه چې 2 میاشتو کې د 5 کروڑ روپو دوی زموږ 400 والو خوړلې ده. دې تاسو ته د دې ډېر لنډ مثال د لزر کومه په دې کې هغه خلک شامل دي چې دې کې لکه سټیک هولډر دي، په دې کې هغه چمچي دي چې هغه کې ډېر خلک چې کوم دي ډېرو پیسو خاوندان شو. لیکن نو تاسو دې کې چې د هیلث کارت په نوم باندې فیر فارمیسي دلته چلی ٹھیک شو جی. او دا غي مالک چې کوم دي هغه هر چا ته پته ده چې دا مالک سو او دی مالک کارکردګي سو او دی مالک څه کول. لکه دا مالک چې کوم دي په یو کمپنی کې ورکوټه غونډي په یو خداو صحیح، هغه دغه خلکو سپورټ واغښت او راغي په دغه کې هغه خړې پیسې وګټلې. ٹھیک شو جی. لکه مثال هغه به کو تا ته میرفنیم یو انجکشن ریسرچ ولیکل شو، هغه به تعالی چې د لو چې کرتا هغه په 200 یا په 300 نو هغه شی به پکې ورکو پیسې به د میرفنیم یا د ریسرچ کور کېږي. نو لکه دا خبره چې یو زموږ په ملک کې اکاونټیبلټي نشته. یو سړی ته پوښتنه کې چې یار تا بل واس په سیکل ګرځي او نن تاسو راځي اور اډو دا دو نسټیټ استادي دا کوم دی نه دا چرته نه راځي تاسو کړو په دې ملک کې زو. نو ډېر خبره ده چې تاسو وهم زنالما خو زمون قوم چې کوم دین راړې بدبخت قوم دی. دوی د خلکو هغه پښتاني او متل کوي وي دا پښتانه چې کله دی وي چې دې کړه واده وینو یو ډول کې مار او سورنا والا ته هغه ډول کې مار چې کوم دی نور ټول چې کوم ټول نور ته کیږي او شپېلې والا چې راشي هغه شپېلې لګي شان لاړې ورکی او هغه ډول چې لګ معمولی د ورکی هغه سم دراس کوي او شپېلې باندې زموږ پښتانه بلانه شي او هغه ته پګړا شي نو ګړیږي مو پیسې هم پینولي. نو زمونږ هغه قوم دی دا خلک چې کوم دي دغه د ډول او د سورنا خلک دي موږ ته دوه خبرو کې موږ په بیا ارسنه چاور کوو. بالکل د دې خبره دا ده چې لکه موږ له ایزه قوم د دې خلکو نه تاسو کول وکړو. اوس څنګه چې تاسو چې دوه کاله پاتې نو دا هله دوه کاله پاتې 200 کاله نورم شي نو دا ترقی نه کیږي په دې ملک او نه بوشي. ولې چې خلک بزان لکه خلکو ته دا پته چې روس په داسې وخت راځي چې کېدی چې موږ له څوک ایکسپټ کوي یا نه ایکسپټ کوي. نو وي به نورم د کرپشن له زیات زور ورکړي چې موږ ډېرې پیسې چې به بار کړي موږ ملکونه لکه دې خلکو چې موږ اکاونټیبلټیز نن تاسو کیسه اکاونټیبلټیز وکړئ هغه یو سکول استاد او یو سیکل بته ٹھیک شو. اوس کومه دا و چې د 1947 د کومه د نورو ګورنمنټونو کرپشن راوالو نو په یا کال کې هغه دغه تور سره دوی په 15 کال کې یورپ ته ورسېدل. د دې خو دا غوینه زیات کرپشن وکړو. دې خلکو له پکا چې د خلکو ته تاسو وکړو چې دا کرپشن تاسو ولې وکړو. دا کرپشن په سب زمونږ تاسو موږ ته چې موږ تاسو له حق درکو نه او زمونږ حق چرته لاړ.
نو ډېر خبرې دي زموږ هر اداره تباه ده. بل اصل کې خبره ده چې لکه نن هم زما ډي سي سره په اوسو خبرو باندې میټینګز کېدل او دا ټول شي نو ما هایلایټس کړو چې خبرو زما یا پریس کانفرنس هم شوی د اګریکلچر ډپارټمنټ حواله سره کو تاسو چې وګورئ په جرنالست باندې شته هغه کې موږ هم دا خبره وکړه چې د موږ په چارته کې ماډل فارم سرویسز په 2014 کې جوړ شوی دی او دا 2026 دی. ٹھیک شو جی و اتلخ ساله کې هغه زمیندار لپاره جوړ شوی هغه پیسې به در د به درې غل ولې دي خلک په تیر شوی حکومت کې په تیر شوی کال کې دی غنم واغشل تخم او غصب وګوالي او د خلکو لکونو روپې تاوانو زمیندار غرق تباکو د دې نه ټنل درال سرکار او پروجیکټ ورته دی ولګي د لغوي سیاسي خلکو لور دي شو جی نو ډېر دا چې خبرې صحیح نوشیروان صاحب ان شاء الله پدې نوشیر خان پدې بر سره ان شاء الله تفصیلی او خبره مرکه کوم او ویډیو مرکه به کو دي خلکو ته بخایو ډېر زیاته مننه